السلام علیکم ناظرین، د بادشاہ خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. ګرانو کتونکو، نن ما تاسو له یو جدا موضوع راوړل ده چې د هغه موضوع نوم دی تعویذونه. تعویذونو په موضوع باندې دا ویلاګ من کوو چې آیا دا تعویذونه څه شی دی، څه ته وایي، او د بعضې خلک مولیانو له ځي او مولیانو له تعویذونه کوي او ورته وایي چې یاره زما د دې شي تعویذ راله وکړه، په دې جنۍ مین یمه د دې تعویذ راله وکړه، او کار می نه شریږي د کاروبار تعویذ راله وکړه، او مشکلات تی راته زندگی می سخته ده دې تعویذ راله وکړه. خو دا خلک سوچ بیخي نه کوي چې یاره د دې په دې مغزو کې بوس دي او که څه دي. که چېرې دې تعویذګرو په دې تعویذونو داسې کارونه کولی شوې نو په خپله 50 روپۍ او 100 او 500 او 1000 دا به د خلکو نه اخیستی. خو د دې مطلب دا دی چې دا تعویذونه هېڅ هم نشي کولی. د کاغذ په یو چټۍ کې یو 1 2 3 4 5 ولیکه، یا پکې اوتې بوتې ولیکه، او دا خو عام انپړ خلک دی، دا خو په دې باندې نه پوهېږي او نه یې پې سوچ کړی دی. مولیانو ورته دا په دې دغه کې ورچېل ده، په ذهن کې ورچېل ده، په مغزو کې ورته ورچېل ده چې دا تعویذونه چې دي دا خو ډېر ښه شی دی او دا خو په دې باندې د دنیا هر یو کار کېږي. نو هغو مغزو دا خبره اوس راغیستې ده او په دې عقیده مکمل پخ شو ده، یقین یې پې پخ شوی، عقیده یقین ته وایه. نو اوس په دې باندې موږ داسې خبره کوو چې د قرآن او د حدیث نه چې د تعویذ په باره کې حدیث څه وایي او قرآن څه وایي. نو د قرآن نه خو سره تعویذونه ثابت نه دي. تعوذ دغه ته وایي فنا ته، پناه یې ورته وایي. څنګه چې موږ په دې دغه کې وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا هم دغه تعوذ دی که نه. نو زه پناه غواړم په الله باندې د شیطان رټلی شوي نه. صحیح ده. نو په حدیث کې داسې دي چې من تعلق تمیمة فقد اشرک، چا چې تعویذ وکړو نو هغه په تحقیق سره شرک وکړو. په دې باندې خو ډېر غټ ټیم لګي او دا موضوع ډېره اوږده موضوع ده، خو په دې باندې یو مفتی صاحب بیان کړی دی او ډېر مدلل بیان یې پې کړی دی. نو راځئ چې دا مفتی صاحب نه دا بیان واورو چې د مفتی صاحب د دې په باره کې د قرآن او د حدیث نه څه ویل دي. راځئ چې د دې د مفتی صاحب دا بیان واورو. د غوږونو د کولاوولو یوه بهترینه خبره فرمایلې ده. الله دې وکړي چې مسلمان قرآن د مولا په اشارې نه د الله ورکړي فهم مطابق ور باندې غور وکړي. دا نه چې چا در کې نکیل اچولی د ته وایي چې په دې ځای کې دا معنی ده، بس ته دقه سوچ کوه بل سوچ مه کوه. افلا یتدبرون القرآن، قرآن وایي تاسو قرآن کې تدبر وکړئ، نو دې ځای کې تاسو غور وکړئ. مشرکانو دا عادت و لکه تیرو آیاتونو کې موږ ویلي دي چې هغوی له به کله پیغمبر راغی نو دوی به په پیغمبرانو باندې ګمان د خدای کولو. لکه نن سبا مسلمانو چې اولیاو نه خدایان جوړ کړي، مولیانو نه خدایان جوړ کړي،
او ته وایې چې نه ما خو مولا نه خدای نه دی جوړ کړی نو چې ته یو مولا له ورځې ورته چې زه په پلانې جنۍ میان یم ما له یې راضي که دا زړه کې مینه څوک پیدا کوي هلکه نو چې ستا دا تمه مولا نه ده خو خدای دی که نه خدای بولي نور څه شی دی که سبا د ښځه چا سره خاندي یا په موبایل باندې ورسره پیار او د مینې خبرې کوي ته ټوپک راخلې ته ورته وایي چې ستا خاوند زه یم دا بل د خاوند ولې وګڼلو نو هغې ویلي دي چې دا زما خاوند دی هلکه بیا یې ولې وژنې خاوند خو یې ته نه دي ویلي خو ته خو په دې پوهېږې چې خاندام خاوند ته کېږي چې هغه له یې وکړه خو بس خاوند یې شه که نه کم شی چې خاوند ته کېږي هغه یې چې بل له وکړو ته جرم ګڼي چې یاره ما له ځان جوړولی کېږي دې چې بلې له ځان جوړ کو بس دا خاوند یې وګڼلو وژنم دی ما له خندېدې چې هغې له وخندېدې بس تا هغه خاوند وګڼلو ما له دې پپي راکوله چې هغې له دې پپي ورکه بس خاوند یې وګڼلو کني هغې خو ویلي نه دي چې دا زما خدای دی خو ته پوهېږي چې خاوند یې ورته نه دي ویلي خو د خاوند والا کار یې ورسره مناسب ګڼلی دی دقسې مینه الله پیدا کوي ته مولا له ورځې نو چې کومه تعلق د کمې خبرې الله سره دی هغه تمه تا مولا نه ولرله خو دا خدای دی که نه د کاغذ ټوکړې کې تا دا ګمان دی چې دا کاغذ ټوکړه زه کور ته یوسمه ماشوم پسې ورپورې کم هغه به یې د جړا نه غلی کي جړون څوک کوي جړا نه قلارول څوک کوي نو چې تا د کاغذ ټوکړې ته دا تمه ده چې دی به زما ماشوم قلار کی نو ته مشرک نه یې مشرک نور څنګه یې تا په دې کاغذ ټوکړې باندې د الله ګمان وکړه که ودې نه که مولا له ورځې او هغه ته وایي چې یاره جي د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف راله پیدا هسې تعویض وکړه چې بس چاړه وغوښه شي نفرت پیدا کولو والا څوک دی او ستا تمه د مولا او د تعویض نه دی د خدای نور څه شی وي خدای نور وي څه شی خدای پاک نور څه تعریف دی د خدای بل څه تعریف خو نشته د خدای دغه تعریف دی چې مینه پیدا کوي د خدای دغه تعریف دی چې نفرتونه پیدا کوي شي د خدای دغه تعریف دی چې د چا بچی نه بچی ورکوي شي چې تا هغه خلقو له ورتلې چې هغه خلقو سیوان دمول د اولاد دپاره الله د اولاد دپاره دومره لوی نظام مقرر کړی ښځه پیدا کړه نرې پیدا که بیا په هغې کې دننه میټیریل پیدا که په سړي کې یو قسم شی پیدا که په ښځه کې بچهدنۍ پیدا کې بیسدنۍ پیدا کړې بیا یې په سپرم کې لکونه زرګونه جراثیم پیدا کړل بیا یې هغوی ته دا قوت و قدرت ورکه چې هغه بچهدنۍ ته ځان ورسوي او تا دا ټول نظام چې کوم دی فلاپ کو په یو سیب پورې دی وتړلو نو دا خدای نور څنګه یي خدای څه ته وایي چې اولادم خدای نه دمګرې ورکوي نفرتم خدای نه مولا پیدا کوي محبتم الله نه مولا پیدا کوي ماشومانو جړه هم خدای نه ماشومان مولا یې ټیک کوي بیماریان هم الله نه تعویض و مولا یې ټیک کوي نو بیا مو خوښه نه ده چې دی الله له چوټي ورکو دا خو ټول کارونه مولا کوي یو طالب یو مولا سره په کمره کې اوسېده نو نراسته غونې طالب و مولا ورته ووایي چې هلکه د اسمان ګډ ګوډ دی ته بار وځه چې باران شته او که نشته طالب ورته ووایي چې مولانا صاحب څه لمې کړی وي خو پیشو راغله په هغې لاس ووهه که پیشو لمده وي خو باران شته او که پیشو نه وي لمده خو باران نشته مولا زړه کې ویلي چې زه خدای دې غر که بس ځان دې خلاص بیا یو څو منټه پس ورته ویلي دي چې طالبه پاسه ده ډېوه خو مړه که چې خوبونه وکړو هغه ته چې مولانا صاحب څه لمې کړی خو مخ برستن کې پټ که تاله به تیاره وي نو مولا بیا ویلی دي چې زه خیر اخري ورته ویلي چې پټه پړون شي پاسه د کونډه خو واچوه طالبه که نه دروازه بنده که طالب ورته وایي چې 2 کارونه ما وکړ دا یو خو تم وکړه که نو چې دا دومره ډېر کارونه زموږ مولا کوي مینه دی پیدا کوي نفرت دی پیدا کوي ماشومان دی غلی کوی شي اولاد دی ورکولی شي ځان پوه که
او د د په تعویز باندې کاروبارونه خکیږي د د په کرتوتو باندې رزق خکیږي برانونه دی ورولې شي نو بیا د بر رب العالمین تعالی عیاذ بالله چې چوټي ورکو خانه بیا خدا خدای کنه نقد دی دلته ناسته او هغه به ډیر په مشکل رضا کو دی خو په یو سیب هم رضا کیږي دله خو تسری چیر او بس 3 غنټه به چې کم دی د لګړي نه دا داسې مسلمانه سوچو کا نوجوان تډیر قیمتي کم خاطلې دا خلکو کم خوا بوتلې نو اوس لکه څنګه چې د نن زمانی مسلمان امدارنګي د تیرې زمانه کافر د هغوی خیال داو چې کم سړی پیغمبر وي نو هغه به هر څه کولی شي لکه نن مسلمان چې مولا او د بزرگ نه هر څه تمه لري نو مشرکانو به ورته وي چې که ته پیغمبر وي دا مکه وګوره دومره ګرم از مکه دا خدای خاکه کنه چې واوري ووريږي او که ته پیغمبر یې سړی هواګانې والوزوه او ته پیغمبر یې دا غریبانه ده او په دې ځای کې ګوره نهرونه نشته مکه کې اوبه نشته دا یو زمزم چې نه ده نهرونه تیر که چې داسې سمندرې روانې وي او داسې لوی لوی نهرونه خوږې اوبه وي باغونه جوړ کا داسې چې لاس داسې کې چوف باغونه وي مالټي وي کینوان وي او دې خوا چې لاس داسې کې سیوان وي دا جوړ کا ته وایې چې دا د الله کلام دی په وکړه چې د پلانکې درد می خشي مسلمانه که په دې آیت ته سوچ وکړه چې دا کوم را روان دی ټولې خبرې به دې ختمې شي ټوله عقیده به دې ټیک شي لہذا که دا د خدای خلق اوس چې چاته کله د خدای د کلام صفت وکړي دا د خدای ظالم بیا د سوچ دا راشي چې دا خو حلوام دا ده برستنم دا ده تعویزم دا و د خدای بنده د صفت دا مطلب نه دی چې دا اوس دینه اوس ته بل شی جوړوي د صفت صرف دا دی چې دی تا الله سره ملاوولی شي د الله ناراضګۍ نه دی بچ کوي نور خبرې په ده کې نور کمالات الله دی کې نه دی ایښي چې په دې خبره پوه وي دقه آیت نه به اوس تا ته پته ولګي نو مخکې به چې پیغمبر و خلکو به ترې تمه لرله چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وښیه دا وښیه نمر داسې کا سپوږمۍ داسې کا اسمان را کوز کا ځمکه وکړه جوابرانونه ووروه او خلکو ته چې کوم دی داسې وګوره چې دا ستا دشمنان تباه شي او هلاک شي پیغمبر ته به الله ووایي چې ورته ووایه چې انما انا بشرون زه خو بشر یم دا یو کار هم نشم کوی دا تاسو چې کومه تمه د پیغمبر نه لرئ یا د ولی نه لرئ دا تمې د چا دي دا خو د سره د پیغمبر کارونه نه دي نو بیا دا څنګه کې کلام دی دا بیا څنګه تا قرآن راوړی دی دا څنګه د الله کلام دی دا خو په کار دی چې د الله کلام وی به داسې کولی چې د الله کلام وی به داسې کولی نو الله تعالی ورته وی لو ان قرآنا کچری وی دا قرآن سیرت به الجبال چې چلیدلی په دې سره غرونه بوتللی کېدلی دې سره غرونه دا قرآن ور باندې ویلی او غرونه دړې وړې کېدی کچرې دا قرآن داسې وی چې د الله د راضي کېدو نه علاوه بل کار کولی شوی لو ان قرآنا کچرې وی دا قرآن سیرت به الجبالو بوتللی کېدی په دې سره غرونه او قطعت به الارض یا پرې کېدی شوی په ده باندې ځمکه یعنی دې قرآن کې دا کمال وی چې یو سړي ویلی وی په ځاني چوف کړی وی شام ته رسېدلی وی خلک وایي که نه یاره چې یو ولي و هغه سړي ته به ووایي چې سترګې پټې که او بس کش بیا به سعودي کې سړی ناستو دا خوشي دروغ دي دا څه شی دي دا خوشي دروغ دي دا ټولې قصې دا د دیوانو قصې دا د لیوانو قصې دا د مړه خدای دې رحم وکړي چې مسلمان کم ځای لتلی دی داسې شیان عقل به دې حیران شي ملایان یې په سټیجونو باندې کوي
الله فرمایي د خلقو غوګونه کولاوي الله خلقو ته وایي چې خلقا دا قرآن دا الله کتاب دے سچ کتاب دے اعلی کتاب دے خدا صرف کتاب دے او قانون دے چشے دے صرف کتاب دے او قانون دے دا قرآن الہ نہ دے دا قرآن معبود نہ دے دا قرآن جادو نہ دے دا قرآن دم نہ دے دا قرآن منتر نہ دے دا قرآن خیٹ نشی مڑوے دا قرآن تند نشی ماتوے دا قرآن بیماریانی نشی لرکوے دا قرآن مسمون نشی بدلوے دا قرآن غرون نشی لرکوے دا قرآن زمک نشی ٹولوے دا قرآن سمندرون نشی وچوے دا قرآن اولادون نشی ورکوے قرآن دا اللہ کتاب دے دا قرآن صرف اور صرف اللہ راضی کولیشی دا دے قرآن کار دا دے کتا ور باندے عملو کتا نبچوک راضی شی نو کلا دے چه هاگا دوست شو کلا چه هاگا راضی شو بیاتی سوالو نکوا چه چطے کئی بے باغا دلکی کارونا چوک کئی کارونو کولو والا چوک دے سمندرونو چلولو والا چوک دے غرونو دڑے وڑے کولو والا چوک دے قرآن نہ دے خلقو شدہ خود اللہ کلام دے کنا مڑا اللہ کلام خود مڑا اللہ کلام دے خود تب دا پارا نہ دے دا کار پا کیا اللہ را لے گلے نہ دے دا اللہ کلام دے خود بچی پی نہیں ملاوی گی عیسیٰ علیہ السلام وعدو نو دا بچی نہیں دی شوی کلام دا اللہ ور سراو ابراہیم علیہ السلام چکل مشرق خزا وکڑا کلام دا الہی ور سراو لوی پیغمبرو بچی کے دل نہیں کے دل کلا چی اللہ خو خشو ورطا جبرائیل راو لے گا ورطا ویوی چی تاسو لبا اولاد در کوم ہولی چی من کو بڑا گانیو خجی ہوئی چی زخو عجوز بڑیم اللہ تعالی ورطا ویل چی ولی تاسو زما پا قدرت پوری تعجب کوئے دقسی بڑا گان بوئی چی در کوم اولاد چاور که اسماعیل و اسحاق چاولا ورکڑا قرآن و کلام ندی ورکڑی تورات ندی ورکڑی انجیل ندی ورکڑی زبور ندی ورکڑی اللہ ورکڑی دی اس چی دا قرآن در تا چوک سپتو کی نو بیاتا تینا چاڑم جوڑا کی سباب دے لوگانو پس راغستے ہی چیزا لوگان پہ کٹاو ما لکہ دا لوگانو کٹاولو والا ندی اگی تا چاڑا پہ کار دا چی زرزل دا اللہ کلام شی اللہ پہ کی دا کمال ندے پیدا کڑے نو اللہ فرمائی لو انہ قرآنا کچری ویدہ قرآن سیرت بہ الجبال چلولے کے دے پدے باندی غرونا یا بطللے شوے دے سر غرونا او قطعت بہ الارض یا بریکے دے شوے پہاغ باندی زمکا مسافت لنڈولے شوے دا شلوز ملو مسافت یہ پیو چوف باندے لنڈولے شوے دیتا پریکولوی قطعت بہ الارض یره جی دومره مسافت مو کټ کو شل میله مو کټ کړه سل میله مو کټ کړه دا کټول څه شي کوله کچره دا په دې قران کې ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله غزوه تبوک ته تلو چې صحابه کرامو چیرړوي خې پورې تړلې وو تنا کې پیرا خطلې خو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آیت ویلے وہ لاس پیدا سی پور تکڑے شنگل تب رسیدلی وے رسیدلی وی ندی رسیدلی ابو ایوب انصاری ولی پاغا قسطنطنیہ کی پا فصیل کی خخ دے امدارنگی دو احد شہیدان ولی دو احد پا خواہ کی خخ تی یو چفکی سر با جنت البقی تراغلی وے دا خبری ٹولی دروغ دی پلنکی پیریان مسخر کڑی دی او جی اغتا پیریان حالو نرکینا پیرے دے چشے پیرے خمانا پا علم کے کمزور ہے دے پیرے دے انسان نا پا طاقت کے کمزور ہے دے پیرے حقا شے دے چھ زکمزے کے ناستو ملتا پیرے کے ناستے نشی زنا مراد مفتی منیر نا زمائی و پیشو چھ ناستوی دے نشی کنے پیرے چشے دے پیرے خوچ کلا زال لا پیدا کولم بنی آدم پیرے دزمکے نو شڑلو چو رکشا تر سر دلتا اسے دلو نہیں پیریان قرآن وی چھ دے انسانانو نیریگی او تا تد ایران والا او دا سی فلسفہ پڑا اکڑا
ته داسې توهم پرس کې چې ته دې خام رپېږې او دې خام تا په غوږونو کې کړه پار خیږي چې تا له څوک وایي چې په دې کمره کې پیریان دي نو چې ته ننوځې تا ته هر طرف نه کشکش راځي